یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله، اے ایمان والو یاد کے اللہ جل جلالہ، ذکر وکړئ د الله جل جلاله. سوال پیدا کیږي څومره ذکر وکړو، سوال پیدا کیږي د مسلمان چې څومره ذکر وکړو، څومره الله پاک یاد کو. ذکرن کثیرا، جواب میلاو شو، ډیر الله پاک یاد کې، ډیر ذکر وکړي د رب ذوالجلال. آیا تاسو مونږ ډیر ذکر کوو؟ مونږ څومره ذکر کوو؟ د ورځې د شپې څومره کوو، د ورځې څومره کوو؟ دا زبم ګریوار کې وګورم، تاسو مو وګورئ. بس پرون داسې نن پورې بیګا د شپې او نن سهار نه اوسه پورې تاسو څومره الله پاک یاد کړي، څومره ذکر هم کړی. نو الله جل جلاله یاد کې ذکرن کثیرا، په ذکر کثیر سره په ډیرو یادولو سره الله پاک یاد کې. خپل ژبې هر وخت د الله په ذکر سره وساتئ. هیڅ پته نه لګي چې مرګ کله را روان دی، نه موږ ته دا پته نشته. نو لہذا اچانک مرګونه دي نن سبا، نو ذکر هر وخت کوئ، او د سمیع او کنی الله پاک ذکر کوئ. وسبحوه بکرة واصیلا. په دویم آیات کې الله فرمایي تسبیح بیان کې د خپل رب، وسبحوه بکرة واصیلا، د الله جل جلاله تسبیح بیان کې. تسبیح دا زو پیژنې دغه پاکي بیان کې. بکرة واصیلا، سحر کې او ماښام کې، په سحر او ماښام کې د خپل رب تسبیح بیان کې. آیا تاسو سهار پاڅېدلي؟ زه سهار پاڅېدلی یم، سهار نه اوسه پورې، سهار خو تېر شو که نه. آیا مونږ د الله پاک تسبیح بیان کړي؟ څومره پیرې تاسو سبحان الله ویلې، څو پیرې الحمدلله ویلې، څو پیرې الله اکبر ویلې؟ بس دا آیات کریمه یاد کې، سهار ماښام د الله پاک تسبیح به بیانوي انشاءالله. سبحان الله به وایي، الحمدلله به وایي، الله اکبر به وایي، او ذکر کثیر به کوئ، ډېر ذکر به د خپل رب کوئ. دې سره مازغه کولاویږي، مازغه تازه کېږي. او یو حدیث په ساده پښتو کې راته بس دعا کوو، ډېر اهم او ضروري دی، ستاسو توجه غواړم، انتهایي اسان عمل دی او الله پاک په ډېر زیات خوشحالېږي. حدیث مبارک دی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې زه رسول الله صلی الله علیه و وسلم ځان سره په سورلی سور کړم. توجه غواړم چې خپله خبر راغونډوم. په سورلی سور کړم، د عمر کم صحیح کړم، سمې کړم، نیغې کړم. ماشوم چې تاسو ګاډي ته خېجوئ، سورلی ته خېجوئ، نو سمې کوئ که نه؟ داسې وي زه سم کېدلم، چونکې دا د رسول الله مبارک د تره بچی دی، عباس رضی الله تعالی عنه زوی دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک درې پیرې وي، الله اکبر الله اکبر الله اکبر. ما سره ووایي ښه، الله اکبر الله اکبر الله اکبر. بیا رسول الله مبارک وفرمایل الحمدلله 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 درې. بیا وفرمایل سبحان الله سبحان الله سبحان الله، نه کلمات شو. او بیا یو ځل وفرمایل لا اله الا الله محمد رسول الله. ورسره مونږ وایو رسول الله مبارک ورې محمد رسول الله نه وي، هغه په خپله د الله رسول الله، هغه لپاره دا کلمه داسې نه ده، هغه به صرف لا اله الا الله وي. خو چې چېرته په حدیث کې لا اله الا الله راغلي، نو تاسو به ورسره څه وایئ؟ محمد رسول الله به تاسو مونږ وایو، مونږ امتیان یو. نو لہذا یو پیرې کلمه طیبه وي. او عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي ما ته داسې مخ مبارک راوګرځو او په توجه سره، داسې توجه لکه اوس د الله ته په توجه ګورم، او وی وخاندل. رسول الله مبارک څه وکړل؟ وی خاندل. او ما ته وفرمایل چې ای بچیا، چې څوک سورلی ته خیږي، تاسو سره سورلی شته که نه؟ چا موټر سایکل دی، چا موټر دی. څوک چې سورلی ته خیږي او دا کلمات داسې ووایي لکه دا ما چې ووایي، وی الله جل جلاله دته داسې توجه کوي لکه ما چې تا ته وکړه، او الله پاک دې بنده ته وخاندي د خپل شان لایق. سبحان الله. دا ګران کار دی. کله چې سورلی ته خیږي، حفاظت به هم در الله پاک درکوي، روغ به ترې راکوشي د خیره سره، دعا سره خیږي. درې پیرې الله اکبر وایي، دا مستند حدیث شریف دی. څه به وایي؟ الله اکبر الله اکبر الله اکبر. بیا الحمدلله 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 درې ځل. بیا سبحان الله سبحان الله سبحان الله درې ځل. او بیا به وایي لا اله الا الله محمد رسول الله. او بیا به وروخیږي څه ده؟ سورلی ته. نو الله پاک به در سره دومره مینه وکړي چې الله پاک به توجه وکړي، مطلب د حادثاتو نه به محفوظ شي، او الله پاک به ته وخاندي د خپل شان لایق، چې څنګه د هغه د شان سره لایق ده. الله پاک دې په دې احادیثو موږ له عمل توفیق راکړي.